د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی، د هغه نوم دی عمر ابن جموح رضی الله عنه. دا د مدینې منورې لوی سردار بنو سلمه یو قبیله او خاندان د هغې لوی مشر او سردار سړی و. او په هغه زمانه کې دا یو رواج چې د قبیلې سردار او مشر د هغه به ځان له یو جدا بوته په خصوصیت سره او د هغې عبادت به یې کوه. د دې عمر ابن جموح رضی الله عنه د ایمان راوړو نه مخکې یو بوته د هغه نوم و منات، او دی به شپه ورسته دا به د دې کارو ځان له ولې جدا یو ځای جوړ کړی و، د هغې عبادت به یې کو، د هغه به یې خیال ساته، په هغه باندې خوشبوګانې لګول، هغه ته خواته ګیر چاپېره خواږه مټیایانې کېښودل، د هغه قدر احترام کول، دا د دې د کور د خلکو کار. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه په مدینه منوره کې د ایمان دعوت شروع کړ او ډېر زبردست دعوت یې چلو. د هغه دعوت په برکت د دې عمر ابن جموح رضی الله عنه درې زامن مسلمانان شول او ښځه یې مسلمانه شوه. د ده په زامنو کې د ده یو زوی دی معاذ ابن جبل رضی الله عنه چې ډېر لوی صحابي او ډېر لوی عالم تیر شوی دی، دیم مسلمان شو. خو دې زامنو او د ده دې ښځې د دې عمر ابن جموح صاحب نه په پټه باندې ایمان راوړی او ده ته خپل ایمان ښکاره کو نه چې هسې نه چېرته یا دې مونږ د ایمان نه واړي یا چېرته څه نور څه تکلیف راته راپېښ کړي. او په مدینه منوره کې مصعب ابن عمیر رضی الله عنه د هغه د دعوت گردش کو او خلق به متاثره کېدل او ایمان به یې راوړو. د ده د زامنو سره او د ده د بیبي سره دا غم چې دی بوډا شوی دی د عمر ابن جموح دی د شپېتو کالو په هغه وخت کې، او هسې نه چېرته وفات شي نو مشرک به د دنیا نه لاړ شي، نو دې وجې نه د هغه د ایمان په غم کې و چې دی به څنګه ایمان راوړي. نو یو ځل د ښځې ته په خپله باندې وویل چې د مصعب ابن عمیر د هغه دعوت ګیر چاپېره دا په دې مدینه منوره کې گردش کي، نه هسې نه چېرته ته د هغه دعوت ته غوږ کېدې او یا دا زما زامن چېرته لاړ نه شي او د خپل پلار نیکه د دین نه یې ورې وانهړي. نو دی ورته ووې د خپلې ښځې چې مصعب ابن عمیر کومه خبره کی او دغه شان خبره ستا زوی وکړي نو څنګه وی؟ نو دی غوسه شو او راسول شو چې ولې زما زوی د دین نه اوړېدلی دی، هغه هم د مصعب ابن عمیر خبره اورېدلې ده. نو دې ښځې ورته چې نه نه هغه دین نه دی پرېښی، خو یو ځل د مصعب ابن عمیر په مجلس کې ناست او د هغه خبرې ترې یې صرف اورېدلي دي، او ته داسې وکړه چې مصعب ابن عمیر کمې خبرې کي نه لحاظه ته خو ورته صرف وخت قدرې کېده که نه، منل او نه منل ستا خوښه ده، که نې منې مې منه، خو صرف غوږ ورته کېده نو که تا ته پکې څه خرابي معلومه شوه نو مې منه. نو خپل زوی ته یې اواز وکړه چې دې خوا راشه، تا د مصعب ابن عمیر رضی الله عنه نه کمې خبرې اورېدلې دي، نو هغه مونږ ته لږې ووایه چې هغه څه خبرې کي.
نو خپل زوی ورته د سوره فاتحه تلاوت شروع کړي چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تولدوالین پورې ورته دا ټول سوره فاتحه تلاوت کړه او دوته وږي خو دې سوچ واغست چې دا د چې کوم تلاوت وکړه کوم خبره وکړه پدې کې خو بد څه نشته او دغه د سوره فاتحه تلاوت پدې عمر ابن جموح باندې اثر ډیر لوی وکړ زامن او خدای خوشاله شول چې زه خدای سړی لګه خبره واغسته ایمان بروړي نو د دې خپل زامنو ته وی چې دا تاسو کوم خبره ما ته وکړه نو دا په ډیره عمده خبره وا د دین خ کلام بل نشي کېده خو زما ایمان راوړل او نه راوړل تاسو ته پته ده چې زما په دې کور کې زما دا غټ بوت منات زه به د سره مشوره کوم نو کو دې مالا مشوره راکړي چې ایمان راوړل نو راوړل او کو دې ایمان نه پریدي نو بس بیا دې ایمان نه راوړل نیاغي خو ورته رومبي دا غي بوت متعلق خبرې شروع کړې چې ته به د سره مشوره والي دې خبرې نشي کولې دې سکار نشي کولې دی به تعالی مشوره څه درکړي دته د ښه بد څه پته لګي خو ده ورته وایي چې نه دا زمونږ د پلار نیکه پخوانۍ طریقه ده چې مونږ د ده نه مشوره الو ښه نو د بوت نه به هغې څنګه مشوره اخسته نه د هغې د مشورې اخستو دا طریقه وه چې کله به سار یا بل وخت دی بوت ته دی مخامخ شول ځان له جدا د ده به یو ځای و نو شاته به یې بوډۍ ابۍ ودرولې وه شاته او دی به لاړ لاول به یې د هغې بوت صفتونه حمسنه بیان کړل د هغې نه وروستو به یې بیا هغه ته خپل درخواست کو چې تپوس به یې ترې وکړو چې دا پلانکي کار وکړو که نه نه که شاته هغې بوډۍ به آواز ورکړو چې او وکې یا مه کوئ نو بس دی به وایي دا زمونږ د دې خدای مشوره ده چې زمونږ د خدای خو په خپله خبرې نشي کولی خو د دې بوډۍ په دې ذهن کې ور واچوله چې دا خبره داسې ده داسې کار یا په کار دی او یا نه دی په کار داسې به یې وخوبه مشوره به وه نو دغه شانتې حسب معمول بوډۍ به یې ودروله او دا عمر ابن جموح رضی الله عنه مخکې ورغی او دا هغه یې ړومبې صفات بیان کړو بیا د هغه نه تپوس وکړو چې دا یو میشن په دې مدینه منوره کې شروع دی او هغه ستا خلاف دی ستا خلاف ته ستانه د خلکو له بداوی پیدا کی نو لہذا پاغې کې زه شریک شم او کنه نه هغې بوډۍ به چې شاته ولاړه وه نه هغې نه ښه وکړل او نه نه وکړل څه جواب یې ورنه کړو نو بس دې د هغې په دې پښو کې راپرېوته او ویې ژړل ورته چې خدایه ما ډېره غټه بېدبي وکړه ستا په شان کې داسې خبره خو ما له ستا مخې ته په کار نه وه خو ما وکړله آینده به زه بیا تا ته داسې خبره نه کوم ده وی چې ګنې دا زما دا بوت او دا خدای ګنې خفه شو په دې خبره نو دې وجې نه یې هغه ته منت زاري وکړل او وروتدي او دا زامن یې مسلسل لګیا و چې په کومه طریقه د ده د دې بوت نه زړه تور شي چې ایمان راوړي او دې به سار لومبۍ به یې دغه بوت له ته د هغه ملاقات به یې کو د هغه سلام به یې کو نه هله به بیا بل کار کوه لکه څنګه مونږه د سار لومبۍ شروع هغه په مانځه سره کېږي بانګ ویلی شي د هغې نه وروسته مونځ وي نو مونځ لومبۍ دی او بیا ورپسې خوراک څښاک او نور خپل د دنیا کارونه دي نو هغې دا ځان دپاره د برکت خبره ګڼله چې زه لاړ شم او زه د دې بوت ملاقات وکړم نو یو ځل یې دې زامنو دا مشوره وکړه چې د شپې شپې به دا بوت چېرته وسو به یې غورځو ډېران ته بس د شپې چې دا پلار وده شوی عمر ابن جموح نو دا زامن یې تلي دی او بوت یې په مخ اخیستی دی او چېرته یو لرې ډېران هغې ته یې ویشتې غورځولی سار چې دې راپاڅېد او ورغی هغې ځای ته نو بوت نه و غوسه شو چې دا چا غورځولی دی چې هغه بوکاونه څه شو بوته ولې غیب شوی دی نو په لارو کې ځای په ځای ګرځېده هغه ډېران کې هغه بوت ومونته چې په خزله کې پروت او راوایغسته او پاک یې کو بیا پې خوشبو مشبو لګوله کور ته یې راوړو په هغه ځای باندې بیا فټ کړ په دویمه شپه باندې بیا دې زامنو یې هغه بوت بوړه ډېران ته وویشته دې سار بیا راپاڅېد او غوسه و چې بوت نه و بوت غایب بیا لاړ هلته ډېران کې پروت او راویې غسته بیا یې په خپل ځای کېښود
بس دا چل شروع زامن هم ستړی شول او دیم ستړی شو چې زه څه چل وکړم چې سهار زه پاسم نو زما دا خدای غیبي نو یو ځل ماسخوتن یې هغه له توره غاړې ته واچوله چې خدایه تاله څوک راځي او تاله تکلیف درکړي نو لومبۍ دې ته په دې توره باندې سر وخه بیا به نور ګورو زما دښمني به بیا ته ویني نو چې ماسخوتن بیا دې اوده شو نو زامن یې رال او هغه توره یې لرې کړه او بیا یې وړو ډیران ته یې وغورځاو او دې ځل یې ورسره یو مردار سپی چېرته وکتو هغه هم یو بنډغار کوي و دواړه ورته وغورځول دې چې سار راپاڅېد بیا هغه معامله وه ته خو وایې چې ګنې دې ځل زما دا خدای چا وړي نو هغه به دلته کې مړ پروت دي ځکه ما وله توره ورکړې وه او په توره به یې سر کټ کړي نو چې دی راغی ویې کتل توره دغسې پرته وه او بیا خدای غایب دی نشته چېرته تلی دی بیا ګرځېده نه آخر یو کویي و په هغه کویي کې ومونده او ورسره خوا کې یو مردار سپی هم پروت دی چې څښابو یې کړی دی نو دغه وخت کې ده سوچ واغسته چې دا زما دا خدای دی دې ځل ده ته توره هم پرته وه او ده دوره ونه کړل چې د هغې خپل دښمن ته یې سر کټ کړی وی یا هغه دا ګوتې ماتې کړی وی او دی بیا دلته په دې مردار سپي سره خوا کې بدبو کویي او ډیران په دې کې لا پروت دی نو ده د ځان نه څه تکلیف دفع نه کړ نو دی به زما څه وکړي دا خبره ذهن ته راله او بس هغې هم هلته پرېښودو او واپس راغی او کلمه یې ووی مسلمان شو او زامن او ښځه ډېر خوشحاله شو چې زه ښه ده سړی ایمان راوړو مسلمان شو او د مشر عمر و او نبی علیه الصلاة والسلام سره رابطه شروع شوه وی فرمایل چې دا دوره موده زما دا سټ د الله نه سوا بل چاته ټیټ شوی دی او عبادتونه یې کړي دي دا 80 کاله اوس په تاسو زما غیرت وینئ چې په ما کې څومره غیرت دی د اسلام دپاره د دین دپاره زه خپل څومره غیرت استعمالوم لږه موده پس جنګ احد پیښ شو او د جنګ احد تیاری شروع کړ نو زامن ورته وی د دا یو په کمزوري وه چې ستا دا یو په کمزوري دا ګرځېدل درته ګران دي نو تا له ښه دا ده چې ته په کور کې پاتې شي او موږ به لاړ شو جهاد له ته مزه کور ته جهاد له مزه دې په هغې خفه شو چې دا تاسو ما ته ولې داسې وایې راغی نبي علیه السلام له او نبي علیه السلام ته یې وفرمایل چې زما دا زامن ما ته داسې وي چې ستا دا ښه کار نه کړي نو لحاظه ته جنګ له مزه او زه وایم چې زه لاړې او زه دې شهید شوې نبی علیہ السلام چې د عمر ابن جموح رضی الله عنه دې جذبې ته وکتل چې دومره مشر بوډا او بیام داسې غټه جذبه او غیرتمند جذبه لري زامنو ته یې ولوي پرېږدئ اجازت وله ورکړئ لاړ شي تاسو هم لاړ شئ جهاد له او دې دې هم لاړ شي کیدی شي چې الله دته شهادت نصیب کړي دا خو د نبي علیه السلام د خولې خبره نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې دته به شهادت خدای نصیب کړي او لاړ جهاد لا په یو خپه باندې به روانو نو کافرو په دغه جنګ کې د نبي علیه الصلاة والسلام نه ګیر چاپېره شول ګیرې دې واچوله او په دغه جنګ کې نبی علیه السلام ته نقصان هم ډېر رسېدلی و مسلمانانو ته هم ډېر نقصان رسېدلی و او یا تنه مسلمانان په دغه جهاد کې شهیدان شوي او عمر ابن جموح رضی الله عنه په یو خپه او ورسره خپل زوی دا ورسره او د نبی علیه السلام دفاع یې کوله څوکۍ یې کوله کافر یې د نبی علیه السلام د مخې نه لرې کول او په دې کې بیا شهید شو نبی علیه الصلاة والسلام لا شهدا مخې ته راوړلی شو او یا تنه یا رسول الله پلان کې شهید شوی پلان کې شهید شوی پلان کې شهید شوی
نبی علیہ السلام کو فرمایي چې دی دا شهدا سره د خپل ویني او د دغه وینو ککړو جامو سره خښ کې دا جامې دا زخمونه او دا ویني به د قیامت په ورځ د دې لپاره ګواهان او دی له غسل مه ورکوئ دا د الله په لار کې مړه دي شهیدان دي او وی فرمایل چې دا وینه د قیامت په ورځ به د دې لپاره خوشبو پیدا کی او په دې زخمونو په حالت کې به د قیامت په ورځ راپاسي نو دا عمر ابن جموح رضی الله عنه یو بل صحابي دی دا غنوم دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه اغم په دغه جنگ کې شهید شو دا دواړه په یو قبر کې ولا وکنستو باغې کې دفن کړل نبی علیہ السلام فرمایل چې دا عبد الله ابن عمر او د عمر ابن جموح په دنیا کې ډیره دوستانه او په ژوندانه او دا دوستانه څه د دنیا په لالچ باندې نه و یعنی دا دوستانه د الله لپاره نو لہذا دې دواړه په یو قبر کې ښخ کې چې څنګه په ژوندانه دوستانه ونه تک شانته په پمړو باندې یو بل ته نږدې هغه دواړه په یو قبر کې دا ښخ کړل نو زما محترمو دا هغه د عمر ابن جموح رضی الله عنه د زندګۍ مختصر شان یو څو حالات چې په دومره بوډاوالي کې او دومره په یو خپه باندې د هغه د دین دپاره کم غیرت او کمه جذبه وه او څومره لوی کوشش نو دا یقیني چې د یادولو قابل دی او یقیني چې دا د نصیحت لوی خاوند دی الله تعالی دې زمونږ د دین متعلق دغه شانتي جذبات او دغه شانتي غیرتونه نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین